د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لاهور کې د کور کمانډر یا پوزي مشر په کور جناخوز برید کې د ککړو کسانو په 2 ساعتونو کې د نیولو امر کړی دی. په عین حال کې د لاهور پولیسو د برید کې د ککړو کسانو د خودونکو لپاره د انعامونو اعلان کړي او د برید کوونو اسکونه په ټولنیزو رسنو لاهور کې په بینرو خواره کړي دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری په ضد د تحریک انصاف په سونو پلویان لاهور کې د کور کمانډر په کور ورختلی وو او خلته د کور سامانونه مات کړي وو. د غالب پروز وزیر اعظم شهباز شریف د لاهور د سیف سیټي اتارټي څخه د لیدنې په مخال خپل وینا کې امر کړی چې کوم ترهګرو په تاریخي جناحوس برید کړي خوي دي په 2 ساعتو کې دننه ونیول شي او په ضد د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. خو ول چې ترهګرۍ پیغو کې ککړو کسانو ته به د قانون لمه سزا ورکړل کیږي او چې ترهګرۍ د منسوبه جوړه کړې و د غوي په ضد به خوم قانوني ګامونه غستل کیږي. وزیر اعظم ویلي چې په دې يرغل کې تاریخي جناحوس سوځیدلې او په بشپړ ډول تباه شوی دی چې په دې ټول قام ته درد رسیدلې دی. شهباز شریف د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او د خغه په پلویانو تور لګولې چې دوی د پاکستان دشمنانو په سیر دي او هغه کار چې ورانکارو په 15 کالو کې نو کړي. عمران خان او د خغه د ګوند پی ټی آی شرخوغو د سترګو رب کې وکړو او د یوې منسوبې لاندې سرکاري ودانې وسوځولې. وزیر اعظم د قانون وزیر ته امر کړی چې د روانکارۍ پیغو کې د ککړو کسانو په ضد د ترهګرۍ په ضد عدالتونو کې مقدمه وچلوي او ویلي دي چې ترهګرۍ په ضد عدالتونو شمیره خوم باعث سیوا کړي. خو ویلي کو چې د مقدمو بار زیات وي نو دروازې ترڅنګ د شپې خوم محکمې فعال کړل شي تر څو چې د روانکارۍ د پیغو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل شي. بل لوري ته د پنجاب پولیسو د کور کمانډر په کور شوی برید کې د ککړو کسانو په سر انعامونه وستلې دي ویلي دي هر چا چې دې برید کې ککړ کسان پولیسو ته پناه کړل نو د یو تن په سر به 2 لک روپۍ انعام ورکوي. پولیسو په سوشل میډیا او لاهور کې په بینرو دغه برید کې د ککړو کسانو اسکونه هم خواره کړی دي. حکومت په نخم ما یو د خغین را پدې خو د اړې غړي او تشدد د پیغو ذمہواری په تحریک انصاف ګوند او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان اچوي. خو عمران خان 13 ورځ عدالت ته ویلی و چې خغه چون کې پولیسو نیولې وو او د احتجاجونو نه خبر نه وو نو ځکه تشدد او د اړې غړي په د ناراضي. د تحریک انصاف پلویانو د لاهور د کور کمانډر د کور ترڅنګ په پنډای خار کې د پوج په مرکز جیچکو هم يرغل کړي او خلته یې ماته ګوډه کړي و. د دې ترڅنګ د پی ټی آی د فعالینو لخوا په خبر کې دولتي ریډیو تاریخي ودانې ته هم اور چول شوی او دغه ودانې په بشپړ ډول سوځول شوی ده. 13 ورځ د پیښور د خندازق تاڼې پولیسو د اړې غړي تشدد او سرکاري ودانو ته د زیانونو اړولو په تور د پی ټی آی د ګڼ شمیر پخوانو وزیرانو د صوبایي پارلمان د پخوانو وړو او د فعالینو په ضد د ترهګرۍ د پولاندې مقدمه درج کړې دي. په 400 کې هم د 3000 کارکونانو په ضد اف آی آر درج شوی دی چې په دغه کې د پارټي مشرانو پخوانی پیغان هم شامل دي چې موټر وین ترچنګ ته نقصان رسولو کې باندې ترهګرۍ اف آی آر هم شوی دی. علب خان شیرپو دلبر دیوس 400 د پاکستان